چا توی کړی او د چا وینې بهیږي دا چا توی کړی او د چا وینې بهیږي توی بنده کړی د الله وینې بهیږي او دا د مال دولت کشتۍ چې د دوی ګرځي دا د مال دولت کشتۍ چې د دوی ګرځي د دې لاندې زما ستا وینې بهیږي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو زه غفران الله یم او تاسو ګورئ شمال نیوز ډاټ کام. قدرمندو کتونکو زمونږ په دغې خاوره باندې داسې ځوانان راوچتېږي چې هغه د خپل لیک او د خپل قلم په ذریعه سره د نوجوانې معاشرې ته د خپل لیک په ذریعه سره څه پوهه ږدي او د دغې پوهه په ذریعه سره بیا ډېر ولس چې دی نو هغه د دوی نه متاثره کیږي هم. دغه نوجوانان خپل شعر لیکي او دغه خپل کم نصیحت چې دی دا د خپل قلم په ذریعه سره په دغه کتاب کې چې دی هغه راخوندي کوي او بیا یې دی ولس ته ږدي. دغسې نن هم زه موجود یم د یو نوجوان شاعر سره کې په موجوده د سوات چې کم تریخجن حالات تیر شول یا دغسې د ملکي نور تریخجن حالات دي په دې باندې هم یو غزل لیکلی دی نو غوښتل مې چې تاسو ته هم دغه ډالۍ کړي او تاسو ته هم خوندونه واخلئ. صدیق الله صاحب زموږ کتونکو ته دغه یو غزل هم ډالۍ کړه. صحیح ده جی. غزل دی چې دا چا توی کړی او د چا وینې بهیږي دا چا توی کړی او د چا وینې بهیږي توی بنده کړی د الله وینې بهیږي او دا د مال دولت کشتۍ چې د دوی ګرځي دا د مال دولت کشتۍ چې د دوی ګرځي د دې لاندې زما ستا وینې بهیږي. مننه. قرباني د انسانانو شروع شوي په تکبیر او بسم الله وینې بهیږي. مننه. او ما د وینو په بندیز خبرې کړي نن به خامخا زما وینې بهیږي. او کور کې کښېنه چېرته مزه یې بچیا هر ځای هر خوا د هر چا وینې بهیږي. او داسې ډېر پتنګان شمې دي وجلي ای بخیر که د ملا وینې بهیږي. مننه. او تا قلم ولې په خوله یخې صدیقه نن زما سبا به ستا وینې بهیږي. دا راته ووایه چې د غزل نه علاوه به زموږ کتونکو ته نور څه ډالۍ کړي؟ بس غزلې خو جوتای لیکلي دي نورې غزلې ورته هم ډالۍ کړه. صحیح ده. بل غزل دی چې د څو ورځو نه اخته یم په جنون ستا دیدار مې قرار وړی له ژوندون او زړه سوری بدن معذور سترګې ګلګون داسې حال مې کړو جانانه ستا بېلتون. او بل شی دی چې ځان بلبل کړم که پتنګ او که مجنون چې ته راوړې زما سر له خپل زنګون او دا چې توی شي په کابل کې د پښتون یو څو جامه را لړک کې د دې خون او د اوبو او د لمبو وشو ګډون زه صدیق شم ستا په مینه کې مفتون. مننه جی. او داسې نور شعرونه چې د شیطان په لار روان یم د رحمان نه لرې تختم زویم ډېر ناپوهه بوټی د باران نه لرې تختم د ارمان اس مې روان دی په صحرا کې وږی تږی زه د نورو په طلب کې د خپل ځان نه لرې تختم. مننه. او د منزل خواهش لرمه د سفر طاقت مې هم شته خو ناکامه زه په دې یم د تاوان نه لرې تختم او زه په داسې رنځ اخته یم چې دارو ورله خطره ده ځکه زه د طبیبانو د درمان نه لرې تختم او د مفاد په تیره توره به دې غوڅ کې ای صدیقه د انسان نه لرې تختم.